بسم الله الرحمن الرحیم. دا نننۍ ویډیو مونږ د هغه ملګرو دپاره ریکارډ کوو چې هغوی وایي چې مونږ ته الله تعالی د حرمینو د زیارت توفیق را نصیب کړي او مونږ عمرې له لاړ شو یا حج ته لاړ شو، خو لیکن داسې څه اسباب نشته دی، مالی اعتبار باندې داسې څه اسباب نشته دی چېرې مونږ د عمرې دا سعادت ادا کړو او د حج دا سعادت ادا کړو. هغه بېله خبره ده چې د عمرې سعادت حاصلول یا د حج سعادت حاصلول د دې تعلق د مال سره نه دی، بلکې دا خو د الله تعالی یو خصوصي رحم چې په چا باندې وشي نو هغه خپل کور ته رابلي. داسې څه ظاهري اسباب هم نه وي، خو لیکن الله تعالی د هغوی لپاره څه اسباب پیدا کړي او هغوی لاړ شي. نو کوم ملګري چې د عمرې شوق لري یا د حج شوق لري، لکه مونږ په خپله باندې د عمرې شوق دی یا د حج شوق دی، نو دې باره کې زمونږ یو مشر زمونږ یو ملګری هغو داسې یو عمل چې دی نو هغه ماته بیان کو او ماته وی چې د دې عمل پابندي کوئ، انشاءالله الله رب ذوالجلال به په ډېر لږ وخت کې چې دی نو د عمرې یا د حج سعادت چې دی هغه در نصیب کړي. چونکې د عمل د ملګري ماته ویلی و او تر دې چې ماله اجازت هم راکو که داسې څوک ستاسو ملګري یار دوست یا کوم عقیدتمن ملګري تو د هغو سره چې دی هم دا شیر کولی شي او هغوی ته هم بیانولی شي. نو چونکې په دې عمل باندې د نن نه زه په خپله باندې عمل کوم او یو بهترین مسلمان هغه دی چې کم څیز د خپل ځان دپاره خوښوي نو هغه پکار دی چې یاره بل مسلمان ورور لپاره هم خوښ کړي. نو په دغې عمل باندې به انشاءالله العزیز زه په خپله هم نن شروع کوم او د دې ویډیو په وساطت سره د دې ویډیو په ذریعه سره دا پیغام زه ټول مسلمانانو ته چې دی هغه ورکوم چې په دې عمل باندې تاسو هم په پابندۍ سره عمل وکړئ. انشاءالله العزیز په ډېر کم وخت کې به الله تعالی تاسو ته د خپل کور د بیت الله او دغه شانتي د حضرت محمد صلی الله او د پیغمبر علیه السلام د مبارکې روزې دیدار به چې دی انشاءالله العزیز هغه را نصیب کړي. نو دغه دوه عمل کول دي، یو د 15 اذانونو جواب په پابندۍ سره ورکول او بیا د هغې نه پس دغه تلبیه لبیک اللهم لبیک دغه چې دی نو 3 پیرې ویل او دویم چې کوم کار کول دي نو هغه د خپل وس مطابق بېشکه چې هغه 10 روپۍ یا 20 روپۍ یا 100 روپۍ دی ولې نه وي هغه د خپل آمدن نه جدا کول او په دې نیت باندې چې الله تعالی به د دې په ذریعه باندې مونږ ته د خپلو کورونو د خپل کور د بیت الله او د پیغمبر علیه السلام د مبارک روضې زیارت چې دی هغه را نصیب کوي. نو بظاهر اگر چې 10 روپۍ 20 روپۍ 100 روپۍ خو لږ څیز دی، خو چونکې انما الاعمال بالنیات د عمل دارومدار په نیتونو باندې دی. دغه پیسې چې مونږ د سر لپاره جدا کوو الله تعالی به په هغې کې برکت اچوي او مونږ ته به د خپل کور دیدار او د خپل کور زیارت چې دی هغه ضرور چې دی هغه را نصیب کوي.